السلام علیکم عزتمنو هغه د قاتلانو مور او پلار ان خپل ځامن بیګنای ثابت کړی دي مینوال نور کمی خبرې کړي ټول معلومات ز تاسو ته په دې ویډیو کې کوم زموږ دا ویډیو د سات تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي د دې معلومات نه مخکې ز تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چاري زموږ په دې چینل کې نوی وي او چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې ساده ټلې نشان وخی چې ها یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي مینوال دغه قاتلانو مور او دا ټول نړۍ ته او خودله چې زمونږ بچي بې ګناه دي او ټول انظامات په پولیسو باندې لګولي دي چې ډي پي او 400 ده شعیب خاني پکې ډېر سخت یاد کړی دی او ویل کېږي چې دغه پولیسو زمونږ بچي ډېر داسې یوه میاشت نه وخوري او ټکولي دي د هغې نه بعد بې سزا منلې ده دکې د وجې نه یې منلې ده چې پولیسو په وخولو ټکولو باندې وجلو کله چې په بوجۍ کې واچو او دغه کله چې په د تنګي پولیسو په چې د پاسه خطل او وخلې نو د هغې نه بعد به اسد او الیاس ورته وویلې چې تاسو دا قتل ومنه ځکه که چېرې دوی دې نه منل نو په وخلو ډېر مرکۍ پولیدي دي نه د قاتلانو مور او پلار ویلي دي چې دا چې دی نه ډېر په والو ټکولو کې دا سزا دوی منلې ده ځکه چې اویس هم زموږ بچی و دا خو بل څوک خو نه و او دوی خو ټول یو همزولی یو بل سره به ګرځېدل او لوبې به یې کولې نو ابدین خو د ټولو نه کم عمر او هغه څنګه قتل وکړو او داسې د جینۍ کیس خبره پکې نشته دی دا ټول بې بنیاده دي او د اویس پلار هم په پرنس کانفرنس کې دغه شانتې ویلي دي چې زه هېڅکله دا قاتلان نشم معاف کولی ځکه چې دا قاتلان به اوس ښه یوه خبره کوي دوی د ځان د بچ کولو دپاره به قرآن به خوري ښه یو شی به خوري ځکه چې دوی چې قرآن خوري قاتلان خو زما دوی نه دي قاتلان چې کوم اصلي دي هغه قاتلان په جیل کې دي مینوالو حتما نسه خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریک کړئ د دوی په خیر باندې ستاسو څه خیر دی حتما نسه خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریک کړئ زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي